د دغه زناورو ګندګي چې دا نو دا بیا دا غټه پرته کې راځي دا چې د یو انسان د جامې ته د ډبل روپیو عمر ورسیږي نو په دې جامه باندې بیا مونږ نه کیږي ترسو پورې چې تا دازې درې ځل وینځلې ني او نه چوړي کړي دي نه وي او دویم سپکه پلیتی دا نو سپکه پلیتی هغه پلیته ته ویلې شي چې د کوم زناور غوخه خړې شي دا غو امتیاز چې دین د سپکه پلیتی دا لکه دا غوا میخي ګډي چيله سوي اوخ دا غرنګ چې کم دی د اوسه وغیرہ د دې زناورو چونګي غوخه خړې شي نو د دې چې کم دا ګندګي د تشي امتیاز یا ډکی نو دغه تسپکه پلیتی ویل شي کدا د یو انسان په جامه باندې پریوتی او د جامې د سلورمي حصے نه کم وي نو بیا ور سره مونږ کیږي او کله سلورمي حصے عمر یا د سلورمي نه زیات وي نو بیا ور سره مونږ نه کیږي چې یو چا په جامو باندې سپکه پلیتی پریوتله نو دې به خپل جامې راواخلي د سلور حصو باندې تقسیم کا وګوره کله سلورمي حصے نه کم ځای ګندو بیا خیر دې مونږ کیږي او که سلورمي حصے نه عمر یا د سلورمي حصے نه زیات ځای ګندو نو بیا مونږ نه صحیح کیږي او غټه پلیتی چې دا نو هغه چې د تلې بالکل د لاس تلې دي دا نیغ کې دی ګوتو زور ور کې د تلې بالکل بوټرو باسي دې تلې کې بیا ابو واچوي چې څومره ځکه ابو درې کې دي ته بعض علما وې دا درهم دي دا عمر اندازه باندې چې ستا په جامو غټه پلیتی پری وتله لکه د انسان دکی متیازي تشي متیازي یا د ماشوم یا د لوی یا وینا یا الټه یا پیپ نو زوا یا شراب وغیرہ یا د اغزناور متیازي چې دا غي وخت نشي خوړې نو دا غټه پلیتی د دې سره بیا مونږ نه کیږي او که درهم نه کم وو نو بیا ور سره مونږ کیږي خو وینځل افضل دي کته شپ متیازي دي د انسان دی که غټه پلیتی دا او کسبکه پلیتی دا خدای وینځل ضرور دي چې دا ځای او وینځل شي بعض خلک وي د کم ماشوم پلان نشانه کې دغه متیازي پاکي دي دا چا ویلي دي دا خلاف شرع خبره ده دا سیفترا ده کپلار نشه کوي متیازي پلیتی نشه پلار کوي او متیازي د ماشوم پلیتی او پاکي شي د ماشوم له پلار پنه ورګیدل خمور ورګي نو د ماشوم د متیازو سره د پلار د چرسو د سیګریټو د نسوارو سره تعلق دی دا غرابته د مور سره د تاول چې کوم نه کلمې د پلار سره وتړل دا خو عجیب خبره شو کله ماشوم پلار نشه کوي او کنه کوي خو د دې ماشوم او د سماته پلیته دا باز زنانه چې کنده ماشوم ورته په دسماته پجامو کې بس دا د پلار نشانه کې امتیازي پاکي دا خو عجیب دین شو شریعت وی پلیتی دي ځان ته اسانه کړی دی پاکي او باز خلک بس هغه چې کم پلیت شي درې ګوتی بروندي راول لاس بروند کې په غزي براکه کې بسم الله په وی دا ځای پاک شو او ته خدای دې کور د غنم وډکا دا پاک نشو دا خو نورم پلیت کو دا ځای بدرې زلوینځي او هر پیره به نه چوړي کې خو مضبوط به نه چونی کې یو ځل به وینځي بیا به نه چونی کې بیا به وینځي بیا به نه چونی کې بیا په دریم کرت دی وینځي دا حاله پاکي دا درته چا ویل دي قصدن پلیت جامو کې منځ کول یا قصدن به ودس منځ کول کور انسان په ایمان نخلاصيږي ته ګډیر احتیاط وکړي او دریم نمبر فرض چې د مانزه لپاره دریم نمبر شرط نو هغه ځای چې په کوم ځای باندې ته مانزه ته ودرېږي د غزې هم د مانزه والا پاک وي یاد ساتل دا به پاک وي اوس ته په کوم جانماز ودرېږي دا جانماز به پاک وي یا په تخت ودرېږي دا تخت به پاک وي یا په کومه درې ودرېږي دا به پاک وي یا کارپټ دی قالین دی پاغي ودرېږي نو دا به پاک وي اوس که قالین دی یا درې دا یا کارپټ دی هغه باندې ماشوم امتیازي کړی دي هغه پلیت ته وڅ شوی دی ته دلته مونږ نه کې کومونز کې نو د قالین یا د کارپټ د پاسه جانماز خور کنو ک بیا په مونږ کې بیا خیر دی خو کنه ته ډایرکټ په دې قالین ودرېږي یا په کارپټ ودرېږي یا په درې ودرېږي مونږ کې او په دې ماشوم امتیازي کړی وي دا بیا پلیت ته مونږ نه کیږي او کته په صدر خورګو یا لپټه د خوراکا یا جانماز دی واچولو یا بل درې دی په واچولو بیا په مونږ کې نه بیا کیږي روا دي نو هغه چې په کوم ځای باندې مونږ کوون کې مونږ کې د ځای په پاک وي دا دریم شرط دی څلورم شرط د مونږ کوون کې بدن په پاک وي د پلیتینا ته تشی امتیازو ډکونه او هغه چې د دې په شان دي لکه وینا شراب یا نور داسې ګندګي د دینه بل انسان وجودم پاک کله کله یو انسان دسو کی نو په داس کې خو مخ او لاسونو خپې او څنګهلې او سر او خلا پوز دا وینځل شي
او د په مټ باندې چې کوم د ګندګي دا یا په ګډه باندې ماشوم د متیازو وي لون په کړه او هغه ماشوم دغه د متیازو نه ګډه لوند شو یا په تول لون شو نو ګوره د خو نور او دشته دی خو د وجود پلیت ته نه دا پلیتی بم دې ځان لري کې د غزې بده وینځي د منځ کون کی بدن بم پاکوي که چرته بدن پلیتون به منځ نه کیږي دا ولا سلورم شرط دی ګوري ورته وثانی دویم شرط د پاره د مانځو طهارت الثوب پاکواله د جامې دی عن النجاسه د پلیتینا الغلیظه کاغه سخته پلیتی و یعنی غټه پلیتی و والخفیفه یسپک پلیتی و سپک پلیتی دا غ زناور متیاور ته وځي د کوم غوخه خوړې شي حلال لکه غوا میخه ګړه چې له وښ شو او غټه پلیتی هغه زناور متیاز چې دا غوخه نشي خوړې یا د انسان ډک بول تش بول یا وینه زواولټه وغیرہ شراب شو دا ټول غټه پلیتی کې راځي نو دویم شرط دا دی چې د انسان جامې په پاکي د پلیتی نه کاغه پلیتی سپکه پلیتی وي که غټه پلیتی وي دینه مستا جامې پاکي وي والثاني دویم شرط دریم شرط والثالث دریم شرط طهارت المكان الذي پاکواله د مکان هغه دی طهارت پاکه ته وي المکان زیتا الذي اغذ يصلى فيه چې په کوم ځای کې مونږ کولې شي نو دا غستا د مانځه زبم د پلیته نه پاک وي الا بدی منځي کی والرابع سلورم شرط د پاره د صحت د مانځه طهارت البدن پاکواله د بدن دی من البول نو د سماتینا والغائط د غټي ګندګونا انسان ډک بول وما اشبههما او هغه چې مشابهت لري د دې سره لکه وینه شو الټه شوي پیپونه وزو شو یا شراب شو یا نورو زناورو ګندګیان شو نو دا غرنګ چې کوم دین ممستا وجود پاک وي نو الا بستا مون صحیح کیږي زیبدم پاک وي جامه بدن پاک وي بدن بدن پاک وي او ادس بدی هم وي دا سلور شرط بیان شو ان شاء الله باقی شرط به نور بل درس کې بیانېږي دې پورې بس والثاني دویم شرط د پاره د صحیح والی د منظم طهارت البدن طهارت الثوب پاکواله د جامې دي ثوب په عربی کې جامو ته ویل شي عن النجاسه د پلیتینا الغلیظه کدا غټه پلیتیوا والخفیفه یسپکا پلیتیوا خو دینه مستا جامې پاکي وي والثالث دریم شرط طهارت المکان پاکواله د مکان دی مکان زیتا ویلش الذي اغذ يصلى فيه چې په کوم ځای کې منځ کولې شي نو د مانځه ځای به د پاک وي والرابع سلورم شرط طهارت البدن پاکواله د بدن دی من البول د میتیازو نام والغائط د غټي ګندګینا وما او د هغه سنا اشبههما چې مشابهت لري لدوی سره هغه ګندګي چې مشابهت د غټي وړي پلیته سره لري نو د اغه نه به هم ستا بدن پاک وي نو ستا مونږ به له صحیح کی بس ته دې پوره